مولانا محمد شفیق امنی قادری صاحب کوم چې د پهر کشمیر عاشق رسول الحاج محمد امین باباجي صاحب نوسی دی موږ سره په سټوډیو کې ناست دي. د سره صوبایي امیر مرکزی جماعت اهل سنت پاکستان، مرکزی صدر اهل سنت یوت بورډ پاکستان، هغوی موږ سره ناست دي. د سره موږ سره نعتخوان فضل هادي امنی قادری صاحب هم موجود دی. اوریدونکو موږ ته ډېر زیات میسجونه راځي، خو زموږ د ریډیو د میسج چې کومه لیکه ده RD سپیس او خپل نوم خپل پیغام او په 8282 باندې تاسو موږ ته راستولی شئ. په 8282 باندې یعنی بحثي باندې تاسو موږ ته دغه میسج سوال وي د عید میلاد النبي حواله سره د مولانا محمد شفیق صاحب نه بالکل کولی شئ. موږ سره ډېر اوریدونکي هم دي چې پروګرام اوري او هغوی پروګرام ډېر خوښ کړی دی او مولانا محمد شفیق صاحب ته هغوی سلامونه لیږي. صاحبزاده رفیق احمد صاحب او صاحبزاده لطیف احمد صاحب هغوی دا پروګرام ډېر زیات خوښ کړی دی او د هغوی موږ ډېر مننه کوو. خو دې پروګرام کې موږ سره چې کوم دی تعاون کړی دی سید ظلبت شاه چې هغوی سیکرټري اطلاعات دي د مرکزي جماعت اهل سنت و اهل سنت یوت پورس. دا پروګرام چې تاسو اورئ دا د هغوی په تعاون سره تاسو ته نشر کیږي. سید ظلبت شاه عمرزی کوم چې سیکرټري اطلاعات دي مرکزي جماعت اهل سنت و اهل سنت یوت پورس، د دغه دواړو تنظیمونو دوی ترجمان دي او هغوی په تعاون باندې موږ دا خصوصي پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. عادل مراد موږ ته میسج کړی دی، مولانا محمد شفیق صاحب ته سلامونه را لیږي. شایان مراد چې کوم دی آب حیات آباد پېښور نه موږ ته میسج کړی دی، هغوی شفیق صاحب تاسو ته سلام را لیږي. سلیم شاه او کاشف د حاجي آباد عمرزی نه موږ ته میسج کړی دی، پروګرام یې ډېر خوښ کړی دی او وایي چې شفیق صاحب بار راولئ په دې موضوع باندې انشاءالله همدغسې به کوو. قاري فضل واحد د یخ کوی عمرزو نه میسج کړی دی، هغوی هم سلام وایي. اظهارالحق د ثوابې نجیب میسج کړی دی او تاسو ته سلام وایي. وقاص عمران چې کوم دی د مردان نجیب موږ ته میسج کوي او په تاسو باندې سلام وایي. تیمور آب جګړه پېښور نجیب میسج کړی دی او تاسو ته سلام وایي. اشفاق کریمه پېښور دغه ځای نجیب موږ ته میسج کړی دی. انعام الله د بادر کلي پېښور نه میسج کړی دی چې تاسو ته سلام را لیږي او پروګرام یې ډېر خوښ کړی دی او ډېره زده کړم د شفیق صاحب د خبرو نه وکړه. حاجي رحمان الله او د هغه زامن هغوی سره ناست دي. عدنان عادل د حاجي آباد عمرزی نه هغوی چې تاسو ته سلام را لیږي پروګرام یې ډېر خوښ کړی. محمد بشیر د UAE نه چې موږ ته میسج کوي او هغوی تاسو ته سلام را لیږي. افضل نور او پارلم د حاجي صاحب تاسو به نور پیژنئ خو هغوی میسج کړی دی، هغوی تاسو ته سلام را لیږي. د عمرزو بازار نه چې موږ ته میسج کوي عنایت ګل، جوهر شاه باچا، ظلبت شاه باچا او د ډاګ اسماعیل هیل نه د جامع کریمه نه مولانا یاسر شفیق کریمی جی هغوی تاسو ته میسج کوي. مولانا اکرام صاحب چې کوم او مولانا عباس علي جی تاسو ته سلام را لیږي، پروګرام یې ډېر خوښ کړی. د پېښور جامع جنیدیه غفوریه جی د محمد علی خاجي چرته نه سبق ویلې دی جامع جنید غفوریا مولانا احسان الله صاحب جی او ضیاء الله صاحب دې ټیم کې پروګرام اوري او تاسو ته سلام را لیږي. انوار الله د عمرزی نه میسج کوي جی تاسو ته. سلیم شاه او پرویز چې پړانغار نه میسج کوي او هغوی وایي چې دې ټیم کې موږ ټول راغونډ شوي دی پروګرام ته ناست یو. یاسر قادري صاحب، احمد بشیر، جنید احمد، نور زمان. د یاسر قادري صاحب دوی خو د عمرزو نه دي، احمد بشیر، جنید احمد او نور زمان جی د مردان نه میسج کوي. جنید احمد امنی قادری صاحب دوی جی موږ ته میسج کوي. ښه جی دې ټیم کې شفیق صاحب ستاسو ماشومان هم ناست دي، بچي هم ناست دي. جنید احمد امنی او بشار امنی جی هغوی هم ناست دي. هغوی وایي چې د بابا خبره مې ډېرې ښې په موږ باندې لګي. سید ارمان علي شاه د حاجي آباد عمرزی نه، سید ریان شاه او سید سنان علی شاه جی دوی میسجونه کړي دي او دې ټایم کې ټول پروګرام ته ناست دي. پروګرام ډېر په شوق سره اوري. مولانا محمد شفیق صاحب یقینا د جمعې مبارکه شپه ده. زموږ پروګرام رابطه د FM 93 ریډیو دلبر نه شروع شو او بیا موږ دې کې شکریا ادا کوو د ظلبت شاه کوم چې اطلاعات دي د هغوی ترجمان دي د مرکزي جماعت اهل سنت د هغوی په تعاون سره نن اوریدونکو ته دا پروګرام وړاندې کیږي. نو موږ ستاسو مننه کوو. یقینا نن دې پروګرام کې ډېره خوشحالي محسوسیږي. مولانا محمد شفیق صاحب ما چې تېره ورځ کوم خبر چلو هغې کې ما میلاد النبي لیکلو خو عید رانه هېر شو، بیا مې عید میلاد النبي کو خو زه پکې ډېر شش و پنج کې وم. نو دا عید میلاد النبي یعنی عید دا ورسره ولې ټچ شوی؟ جی علف خان صاحب تاسو خو
ډېر ښایسته سوال وکړ او اکثر خلکو ذهن کې دا وي چې یاره دا عید چې کوم دی نو دا ورسره ولې رد شوی دی. اصل کې عید چې دی نو مونږ وایو چې دا دومره عظیمه خوشحالي ده د لوی نعمتونو او د نعمت په شکریه کې چې کوم مونږ دغه ورځ منځو او هغې ته د عید نوم ورکو. د هغې وجه دا ده څنګه چې قرآن پاک کې راځي ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لاولنا واخرنا. ډېر خلک دلته دوکه وخوري چې هغې وایي چې بس دغه کم چې عید شرعي دي دوه بس دغه اخترونه د غټ اختر او د ورکوټي اختر او بله چې کوم دی نو عید بل څه ته نه شي ویلی. عید مونږ وایو د الله نعمت دی څنګه چې عیسی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لاولنا واخرنا. هغوی د درستخان چې کوم به دغه نه نازلېده د اسمان نه خدای دغه خوان چې نازل شي نو دا زمونږ دپاره او زمونږ د مخکینو وروستنو دپاره عید جوړ شي، اختر ورځ جوړه شي. نو یقینا یو نعمت ته د اختر ورځ ویل دا د انبیاء کرامو طریقه ده. د دې وجې نه مونږ وایو چې عید به څومره خوشحالي وي، د اختر به څومره خوشحالي وي. دا خو هغه خوشحالي ده چې د دې نه په کروړونو زرګونو اخترونه زار او قربان شه. او دغه عید چې کوم دی په هغې نسبت سره ورته مونږ وایو چې دا د محبوب کریم علیه السلام د راتلو داسې خوشحالي ده چې هغه خوشحالیانې په اختر کې هم نشته چې کومې خوشحالیانې د محبوب کریم علیه السلام په راتلو باندې مونږ ته میلاو شوي دي او کوم عظیم عظیم نعمتونه الله مونږ حقدار جوړ کړي. بالکل جی مولانا محمد شفیق صاحب بله پوښتنه به خو هم کوو، دا پوښتنه ډېره ضروري ده. ډېر خلک د عید میلاد النبي دی ورته چې دي بدعت وایي، بدعت لفظ دی جی دا لفظ ذهن ته راغلی جی جی او دې کې ګناه ده جی. علف خان صاحب دا خو ما تاسو ته اول نه مو وی جی بالکل دا بدعت دی. بدعت او تاسو ته به کېدای شي میسج یا دغه باندې دا لفظ راغلی چې دا بدعت دی او دا اصل کې د دین نه لرېوالی دومره دی او یا والله اعلم زه نه پوهېږم حسد دی یا ضد دی چې مونږ ډېرو نیکو نیکو څیزونو ته ډېرو ښو سلسلو ته مونږ داسې غلط نسبتونه کوو بیا وایو دې کې ګناه ده. دا څومره عجیبه خبره ده چې ما تاسو ته وایي چې د دې معمولات څه دي. تاسو به هم هلته حج آباد شریف ته خو به راغلی یو تېر ځل میلاد او په هغې کې چې کوم دی نعتخواني کېده او په هغې کې د حضور مبارک صفتونه کېدل، ذکر و اذکار کېده، سبحان الله الحمدلله نارې وې پکې او علماو پکې حدیث بیانول، د حضور مبارک صفتونه یې کول. آیا داسې دغه ته ویل، داسې پروګرام ته ګناه ویل چې د دومره حلالو څیزونو مجموعه شي، صدقه او خیرات پکې وشي، خلک پکې یو بل سره میلاو شي، مینې محبتونه پکې تقسیم شي، د خپل محبوب کریم علیه السلام صفتونه وشي، ذکر و اذکار پکې وشي، د درود و سلام نذرانې پیش شي. نو یو عام سړی د دا سوچ وکړي چې زه داسې محفل ته ګناه ویم نو دا زه ځان سره څومره لوی زیاتې کوم. دویمه خبره چې تاسو د بدعت وکړه، د بدعت کې ډېر خلک چې کوم دی اکثر په دې کې مبتلا دي، بس څه خبره یې وایي بدعت دی او بدعت دی. نو بدعت باندې ځان پوهول غواړي چې بدعت څه ته وایي او آیا هر یو بدعت ویلی شي یو نوی کار ته؟ آیا هر یو نوی کار چې کوم دی نو هغه ناروا دی؟ که په دین کې هر یو نوی کار کېږي لکه حدیث مبارکه دی کل بدعت ضلالة، هر یو بدعت چې دی ګمراهي ده. نو بیا د حدیث تشریح په نورو احادیثو سره شوې ده او همدارنګې دغه کې محدثینو بیا قیودات لګولې دي او بیا د دغه بدعت تقسیمونه کړي دي، لکه مولا علی قاري صاحب په منخات کې تقسیم کړي دي، نور علماو چې بدعت داسې ده چې د دې تقسیم ونه کې. نو موږ به نن سبا هغه خلک چې هغې عمدا وي چې دا بدعت دی او دا بدعت دی هغې په 20 بدعتونو کې په خپله باندې چې کوم دی بیا مبتلا دي. لکه زه تاسو ته ووایم یا خو دا چې داسې یو نوی کار چې هغه حضور مبارک نه کړي نو د هغې نه وروستو یا په هغه زمانه کې نوي شوي د هغې نه وروستو راغلي وي نو داسې 200 کارونه داسې دي چې نه حضور علیه صلات والسلام مبارک کړي دي، نه صحابو کړي دي او نه چې کوم دی هغه د ابوبکر صدیق صاحب دور خلافت کې شوي دي، بلکې وروستو بیا چې کوم دی د تابعینو په دور کې شوي دي یا د تبع تابعینو دور کې شوي دي. تاسو دې ته سوچ وکړئ د قرآن پاک باندې چې دا کوم زور زیر لګېدلی دي. علف خان صاحب دغه زور زیر دا حضور مبارک نه دی لګولی، دغه چې کوم دی دغه زور زیر دا حضرت ابوبکر صدیق صاحب نه دی لګولی، دا حضرت عمر فاروق صاحب نه دی لګولی، دا چې کوم دی یو په تاریخ کې یو ډېر لوی سفاک او ظالم بادشاه تیر شوی دی حجاج ابن یوسف، دا حجاج ابن یوسف لګولی دی. نو اوس یو نوی کار دی خو دین ته فایده ده، مونږ چې تلاوت کوو چې دې باندې دا زبر زیر نه وي، دې ته دا ترتیب نه وي، نو مونږ به تلاوت څنګه ډېر په مشکله باندې به کېدی. نوی کار دی هغه چې کوم دی په دین کې قبول دی او هغه بدعت چې کوم دی نن سبا هر یو انسان عمقه قرآن کې تلاوت کوي چې په هغې باندې زور زیر وي. نو خبره دا ده چې میلاد مبارک که په دې طریقه باندې چې دا کوم مونږ اوس کوو، ډېر څیزونه داسې دي تاسو وګورئ د دین اسلام تبلیغ دی، د دین اسلام تبلیغ یقینا زمونږ او ستاسو ټولو فریضه ده
او پیغمبران چې راغلي دغه د پاره دي، مګر په دې طریقې سره دا نن چې مثلا زه لګیا یم د ریډیو دلبر په وساطت سره، نو اوس به څوک سوي چې نه دا خو بدعت دی او دا ناروا دی، دا خو نه صحابه په دې کړی دی، په دې مایکونو په دې سیستم باندې نه حضور مبارک کړی دی، نه تابعینو کړی دی، نه تبع تابعینو کړی دی. بیا به موجوده چې کوم اصطلاحي تبلیغ چې دی چې هغې کې سیروزه لګي، په هغې کې چله لګي، یا په هغې کې چې کوم دی د ریوند اجتماع کېږي، نو موجوده اصطلاحي تبلیغ دا خو مولانا الیاس صاحب شروع کړی دی، د نن 90 کاله وړاندې شروع کړی دی. د 90 کاله مخکې خو په دې طریقه باندې دین نه دی را رسېدلی، بلکې که موږ صحابو ته وګورو، تابعینو ته، تبع تابعینو ته، تر دې 14مې صدۍ پورې دین خو په دې طریقه. خو اوس که یو سړی دا وایي چې یاره دا خو بیا بدعت دی، نو په کار چې هغه بیا ناروا شي، بالکل هغه انسان ګمراهي وګڼي چې بس دا ګمراهي ده او دا ناروا دی، ولې دا خو بدعت دی. د دې وجې نه چې کوم نوی کار داسې وي دا د زمانې پورې تعلق نه ساتي، دا نشته چې په هغه وخت کې چې کوم دی دا هغه زمانه کې نه و، په دې وخت کې و، په هغه زمانه کې ډېر څیزونه نه و، په هغه زمانه کې جوماتونو باندې داسې منارې نه وې، داسې پاخه نه و، داسې مدارس نه و، ختم بخاري نه و، همدارنګې کانفرنس نه وې. د سوچ خبره دا د الف خان صاحب، زه حیران دی ما چې ګوره ما تاسو ته ووایي چې جشن عید میلاد النبي احادیثو کې د دې ذکر شته، ټیک شو دي چې بابونه ولا قایم دي. اوس کانفرنس خو تاسو ته پته ده انګلیش لفظ دی، انګلیش لفظ دی چې انګلیش لفظ دی. اوس هغه سړی چې هغه په میلاد باندې اعتراض کوي، هغه نه دا هیر شي چې دا زه کومه کانفرنس، نو دا چېرته دی؟ دا نوم خو ماله چېرته په حدیثو کې وګوره، چېرته د یو علماو نه مجتهدینو په کتابونو نه راله راوباسه، هغې کې ته بیا ایري، مګر چې کله میلاد کېږي نو بیا به میلاد باندې اعتراض کوي. زه درته دا وایم دا نن سبا تاسو وګورئ ځای په ځای باندې کانفرنسونه کېږي، نو اکثر هم داسې وي چې دا خلک وایي چې یاره دا میلاد نه و، دا وګوره د ابوبکر صدیق صاحب دومره خلافت او دور خلافت په هغې کې نه، عمر فاروق صاحب دور خلافت کې نه، عثمان رضی دور خلافت کې نه، علي کرم الله وجهه په دور خلافت کې نه، صحابه نه دی کړی. ما تاسو ته اول وویل چې د صحابه تاسو دې خبرې سره مخکې کېږم. ابتابلي د تورنزور میسج کړی دی، هغوی شفیق صاحب ته ووایي دا تپوس ته وکړئ چې عید میلاد النبي دا د کوم ځای نه ثابت دی؟ په دغې باندې چې لګیا جی، نو دا تاسو دې ته وګورئ چې دې باندې اعتراض کېږي چې دا د کوم ځای نه ثابت دی او دا چا کړی دی. او دا اکثر داسې وي چې هماغه خلک یې کوي چې هغوی اوس که زه د دې جواب لکه دا د کوم ځای نه ثابت دی او دا چا کړی دی، ما تاسو ته وایي چې دا کړی دی صحابو کړی دی، د حضور مبارک صفتونه صحابو کړي دي، نو همدغسې په اجتماع او په جمع کې کړي دي. د حضور علیه صلات وسلام نعتونه صحابو ویلي دي، په جمع کې ویلي دي. د حضور علیه صلات وسلام مبارک هغه په نعت په نظم او نثر دواړو کې دا صحابو کړي دي. خو که زه بیا چا نه دا تپوس وکړم چې ټیک شوه دا خو که دلیل دا شي، دلیل دا نه دی د شرع چې دا چا کړي دي، دلیل دا نه دی چې دا چا کړي دي. زه وایم د دین اسلام تبلیغ په دې طریقه چا کړی دی؟ ماله به څوک جواب راکړي؟ نه. زه وایم د اسلام دپاره خو ډېرې لویې لویې قربانۍ صحابه ورکړي دي. صحابو چېرته داسې یو کانفرنس کړی دی چې دا مونږ اسلام زنده‌باد کړو؟ چا کړی دی؟ دا خو بیا دا دلیل شو. همدارنګې سیروزه چا لګولې ده، چله چا لګولې ده؟ کوم صحابي به موږ ته داسې ثابت کړي د صحابه دور کې د ریوند اجتماع چېرته کېده؟ دا دلیل نه دی چې دا کوم ځای نه، یعنې دا چا کړي دي. دا به ګورې په دې کې کېږي څه، آیا دا دین له نقصان ورکوي که فایده ورکوي؟ آیا دا کارونه دین له نقصان ورکوي که فایده ورکوي؟ دا موږ د حضور مبارک په عشق او غلامۍ کې د هغه کړۍ کې ځان راولو که خلک لرې کوو د هغې نه؟ دغې ته به ګورئ. اوس ډېرې پیرې د دین اسلام تبلیغ دی، مثلا یو جماعت دی، دا زه نن لګیا یم په دې طریقه باندې لګیا یم، اوس به یو کس راپاسي دا چا کړی دی؟ بالکل مولانا محمد شفیق صاحب لکه خلک په دنیاوي کارونو کې دومره اخته دي چې هغه د جومات نه ډېر لرې پاتې دي. په دې ټایم کې څوک په ګاډو کې رواني زمونږ دا پروګرام اوري، څوک په کورونو کې ناست دي، هغه بار ته نشي وتي جومات ته مانځل هم نن سبا خدای دې ورسره خوښ کړي، مانځل هم ډېر کم جمع له خلک ځي. خو به هر حال چې دغه ناست دي او دا پروګرام اوري، زمونږ مطلب دا دی چې دا خلکو کې لږ هغه زده کړه. زه چې یو خبره ډېر کولو کوم، پخوا چې به کومې ګاڼۍ وي هغې کې به قلبې وي او دغه چوکه کې به یو ستن و، هغه ستن چې به د هغوی له وروړه نو هغوی به تېز شو. نن سبا جي روټین دغسې جوړ ډېر سړی ذهني دومره پریشانه دي، دې خوا لوډ شیډنګ دی، دې خوا ګراني ده، دې خوا بدامني ده. نو تاسو مونږ ډېره مننه کوو چې تپوس ځینې مخکې پاتې دی، لکه د بدعت والا خبره ما راغستې وه. نو علماء بدعت جی اول بدعت حسنه، بدعت سیئه او بدعت مباحه دا درې اقسام ذکر کړي دي. بیا د بدعت حسنه دوه قسمونه دي، یو بدعت حسنه واجبه چې هغه واجب دی، نو بل دی بدعت حسنه
چې هغه مستحب دی. همدارنګه بیا د بدعت سیئه هم دوه قسمونه دي. یو هغه بدعت چې هغه حرام دی، هغه بالکل کول حرام دي. یو هغه بدعت چې د هغه کول څه دي؟ مکروه دي. که موږ او تاسو وګورو اډو ما دا یعنی په نن سبا چې څنګه میلادونه کیږي، ټولو نه غټ دغه دی چې یعنی صحابه خو داسې ولا ساوند سیستم نه وروړي، صحابه خو داسې جنډې نه وی لګولې چې لکه دا څنګه نن لګېدلې دي، یا صحابه خو په دې طریقه باندې نو کړي. نو زه وایم صحابه خو په دې طریقه باندې ستا په شان په جمعات کې منظم نه دی کړي. صحابه چې ته پوخ جمعات ته ماته ثابته کې چې په داسې پوخ او خسته غټي غټي مناري پکې او لوی مناري او نقش و نگار پکې شوی باغې کې منځ کړي، نو بیا خو به ته مانځه د پاره انداز یو دغه ګوري. دا دلیل نه دی جی. دلیل دا دی اوس زه تاسو ته وایم تاسو الته مثلا رااله شپه ده ما لایټینګ نه دی کړی، ما ساوند نه دی لګولې، ما چې کوم دی بل څه نه دی کړی او زه لګیا ما یو پروګرام کومه هغې ته څوک کینی، زه به خامخا لایټینګ کومه، زه به خامخا د خلکو د کولو دپاره راکینچ کولو دپاره د هغې د راوستو دپاره زه به بهترین سیستم جوړوم چې د خلک کینی، زه به هغې دپاره ساوند لګوم چې خلک اواز واوري، زه به د هغې دپاره لایټینګ کومه چې د خلکو نورم توجه برابره شي او کینی. او بیا د محبوب کریم علیه السلام په خوشحالۍ کې الله جل جلاله د خوشحالۍ امر کړی دی چې وخیر مما یجمعون. دا خوشحالي دا بهتره ده د هغه څه نه چې تاسو جمع کوئ. دوه څیزونه جمع کیږي، د هغې دواړو څیزونو نه. انسان دې دا نه وایي چې دا فضل خرچي ده، دا دی او دا دی. د محبوب کریم علیه السلام د ذات بابرکت خوشحالي ده. الله دې وس طاقت ورکړي چې یو کافر ته خیر ملاویږي نو مسلمان ته به څومره عظیم خیر ملاویږي، د هغې خو مونږ اندازه نشو لګولی. نو دا بدعت حضور مبارک فرمایي من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. چا چې په دین کې یو نوې طریقه رایج کړه او هغه طریقه ښه طریقه و، دین ته نقصان نه و، فله اجرها واجر من، د ده دپاره هم د دې اجر دی او د هغه چا دپاره چې د ده نه وروستو په دې طریقه باندې عمل کوي د هغه دپاره هم اجر دی او د ده اجرونه هم الله جل جلاله څه کم نه کي. ومن سن فی الاسلام سنة سیئة فله وزرها ووزر من عمل بها. که چا په دین اسلام کې یو غلطه طریقه رایج کړه، یو خرابه طریقه پکې رایج کړه، نو هغه نقصان په ده باندې دی او په نورو خلکو باندې دی. نو دا سوال انتهایی غلط دی چې دا میلاد النبی چا کړی دی، دا په دې کې دا چا کړی دی. زه وایم ټول میلاد څه دی؟ یو امام جمع ته مخکې شي څه کوي؟ د محبوب کریم علیه السلام صفات بیانوي، په جمع کې بیانوي، په مانځه کې بیانوي، مؤذن اذان کوي د حضور علیه السلام مبارک صفات بیانوي، د هغې مبارک و ښایسته مبارک نوم علي. زما دنیا کې څه داسې دي چې هغه د محبوب کریم علیه السلام د صفتونو نه د هغې هغه دغه خالي دی. خو که چېرته امام دی، که چېرته مونږ ګورو قرآن وایو، چېرته د محبوب کریم علیه السلام احادیث راخلو، قرآن څه دی؟ والضحا واللیل اذا سجا. کله د الله جل جلاله د محبوب کریم علیه السلام په والضحا رخسار قسمونه خوړلي دي، کله په واللیل زلفو باندې، کله د ما زاغ البصر تعریفونه د سترګو مبارکو تعریفونه کړي دي، کله د هغې شونډو مبارکو دغه ژبې مبارکې تعریفونه کړي دي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دا ټول څه دي؟ دا ټول د محبوب کریم علیه السلام ذکر دی او صفت دی. څنګه به یو انسان یوه خبره ده جیلب خان صاحب، که یو سړی په میلاد کې په نارواو پسې ونخلي، میلاد ته ډول سرنا راولي، میلاد ته چې کوم دی د زنانو اختلاط پکې جوړ شي، زنانه او سړي یو ځای کینی، په هغې کې چې کوم دی دغه فسق او فجور شروع شي، نو دغه څیزونه ناروا دي، دغه بیا بدعت دی او دغه ګمراهي ده. الله دې موږ وساتي. خو که یو انسان په ښه طریقه باندې لکه تاسو ګورئ اوس مثلا د چا عرس شو، د چا عرس منا وهل، نو د چا کال عرس مختلف نمونه دي، څوک ورته کلیزه وایي، لکه څوک ورته عرس وایي، څوک ورته برسي وایي، څوک ورته کال وایي، څوک ورته کانفرنس وایي. تاسو ګورئ دا ټول شته په مختلفو نومونو باندې. خو اوس که یو انسان په عرس کې څه کوي؟ ډول ډالي پکې، نشې تماشې وي پکې، چرسیان بنګیان وي پکې، خبرونو ته سجدې وي، موږ وایو داسې نه ده پکار. خو د یو جایز څیز نه که هغې کې غلطو څیزونو اختلاط راشي، پکې خلط ولط شي، نو د هغې نه دا ضرور نه ده چې ته به هغه جایز څیز باندې چې کوم دی دغه کې چې دا ناروا دی. نه، زه د آسان مثال در کومه. یو سړی دی راغی جومات کې ګندګي وکړه، جومات کې چې ګندګي وکړه، ته لاړې کور کې ناستې چې بس زه څه کومه، زه چې کوم دی نو جومات ته نه ورځم. ولې؟ زه چې مونځ کور کې کومه، ولې؟ ځکه چې جومات کې ګندګي پرته ده. نه، ته به داسې کوې چې ته راشه د جومات نه هغه ګندګي لرې کا او جومات پاک کا، د هغې نه پس چې کوم دی بیا ته پکې مونځ کوه. نو اوس که میلاد پاک یو ښایسته او بابرکته پروګرام دی او بیا هغه خلک چې د دې نه انکار دي، د هغې اسلاف وایي چې مونږ له پکې خدای پاک یعنی مونږ په دې کې لطف او لذت محسوسوو، د اظهار د اجر دپاره یې کوو. او بیا هغه خلک اوس ما تاسو ته ووایي چې حاجي امدادالله مهاجر مکي صاحب فرمایي چې قیام کومه په آخره کې په ولاړه باندې درود او سلام پکې پیش کومه. دې نه د امت په علماو کې چا انکار نه دی کړی چې څومره علما دي په هغې کې ته چا انکار نه دی کړی چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دا ناروا دی یا دې کې ګناه ده.
البته اوس چې تاسو کوي د ضد حسد د وجنه یا د ناپوهۍ د وجنه نو هغه زه نشم ویلی، مګر دا داسې اجماعي مسله ده چې دا خو ذکر خیر د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام دی. د دې نه تر اوسه پورې اړو چا انکار نه کړو. بیا د چرسدي خلک او بیا د مختلفو مضافاتو خلک هغه خو د باباجي صاحب دا جون داسې کتلې دی او داسې کتلې دی چې د هغې نه خو زه ما مولود شریف هر شپه او په هر علاقه او په هر ځای کې به مولود شریف بلکې راشه باباجي صاحب خو په دې باندې کتاب لیکلی دی ځان لا چې مولود خیر البشر د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام په مولود باندې. همدغه رنګې بېشمار علماو په دې باندې کتابونه لیکلي دي. که څومره علما د دیوبندي مشران دي هغوی ټولو ویلي دي چې دا مونږ ذریعه د برکاتو او ذریعه د اجرونو او ثوابونو ده او مونږ غواړو چې په دې کې شرکت وکړو، مونږ پکې به شرکت کوو. لہذا د دې نه انکار کول چې کوم دی دا عقلمندي نه ده بلکې ځان سره زیاتې او ظلم کول دي. مولانا محمد شفیق صاحب یو خو ډېر اورېدونکي میسیجونه کوي او هغوی ستاسو سره نعت اورېدل غواړي. یقینا چې دا نعت په موږ هم اورو خو موږ به دمې طرف ته ځو او د باباجي صاحب حوالې سره لږې پوښتنې خلکو کړي دي چې د الحاج محمد امین باباجي صاحب حوالې سره وم چې د هغوی نعتونه څه دي. موږ به دمې طرف ته ځو، دمې نه پس به بیا راځو او تاسو به زموږ اورېدونکو ته نعت وایو انشاءالله.